هسې ما دا خبره کوله چې نن سبا ځای په ځای تنظیمونه سازي که نه، نو چې موږ او تاسو ځای په ځای تنظیمونه سازو او دا خبره کوو چې د عیسیانو خلاف او د منشیات فروشو خلاف په موږ خپل مزاحمت جاري ساتو، دا موږ او تاسو چې کوم دی سرکار ته کوم ټکسونه ورکوو، هغوی ته کومې تنخواګانې ورکوو، د دې خو مطلب دا دی چې تاسو یو چوکیدار په کور کې ساتلی او چوکیدار تاسو د میاشتې تنخوا هم ورکوئ، خو بیا هغه چوکیدار تا ته وایي چې بس ته د خپل کور حفاظت په خپله کوه، ما هم ټوپک نیولي خو خیر ته هم د خپل کور حفاظت په خپله کوه. نو مطلب څه شو؟ ته ما نیولې سره لکه مطلب د دې چوکیدار بیا په دې کور کې مطلب څه شو؟ ها بله خبره دا ده چې د دې تنظیم کم نوجوانان چې د آیسو خلاف چې کوم د خپل مزاحمت کوي، که دغه نوجوانانو د آیسیانو ته داسې څه وویلې یا د دوی په منځ کې چې کوم دی داسې شخړه مړه راشي یا لانجه راشي، نو بیا به چې کوم دی حکومت دغه تنظیم ته مطلب څه سزا ورکوي یا که دې کې څه مرګ جوړه وشي یا چې کوم دی څه خبره پکې راشي یا چې کوم دی داسې منشیات فروش چې کوم دی چې هغوی طاقتور دي، یعنې هغوی سره چې کوم دی پیسې هم ډېرې دي، هغوی سره هر څه برابر دي، ځکه چې منشیات خرڅوي او آیس خرڅوي نو خو ظاهره خبره ده چې طاقتور دي. نو که دغه خلک راپاڅېدل او د تنظیم والا دی سووي، نو حکومت به د دوی دپاره څه کوي؟ به یې داسې کار دی چې تنظیم والا چې کوم دي هغوی غریبانان خلک دي او صحیح د هغوی خپل کوشش جاري ساتي، خو دا د حکومت فریضه ده، دا د حکومت کار دی، سرکار کار دی، د پولیس کار دی چې هغوی منشیات فروش ونیسي، عیسیان چې کوم دی هغوی ونیسي، هغوی اسپتالونو د سرکاري ځینې دي دپاره چې هغوی ته چې کوم دی منتقلیږي. صحیح ده خلک هم چې کوم دی خپل کوشش کوي خپل حفاظت وکوي، خو لکه انسان د چې کوم دلته یو پاور نه ورکېږي، د تنظیم ته د هېڅ پاور هم نشته چې لکه دوی که داسې چلو کو نو مطلب حکومت به ورسره ودرېږي یا به چې کوم دی حکومت د دوی سره چې کوم دی مدد کړي، نه هېڅ پاور هم نشته، صرف یو عام وګړي دي راپاڅېدلي دي او بس یو دغه به کوي. که دوی د سبا څه لانجه شوه څه خبره وشوله نو بیا مطلب دا غټه مسله به ترې سازېږي، همدا خلک به چې کوم دی بیا په عدالتونو کې منډې وهي، همدا د تنظیم خلک چې کوم دی بیا په تاڼو تحصیلونو کې منډې وهي، همدا د تنظیم خلک دی بیا څوک پېژني نه. نو بای حکومت له پکار دی چې تاسو ته ټیکس ملاویږي د خبرې چې تاسو به چې کوم دی زموږ حفاظت کوئ. قسم مې دی وایي قسم چې 15 شپږ بچو والا چې کوم د پلاران آیس شروع کړي دي او دا بچو د کفالت څوک نشته، 15 شپږ بچي دي هغوی چې کوم د خیرونه غواړي ولې چې پلار آیس کی زموږ معاشره خو د آیسو تباه کړه، زموږ معاشره چې کوم د منشیاتو تباه کړله، زمونږ ورونه زمونږ بچي هغوی چې کوم دي تباه او برباد شو د آیسو د منشیاتو د وجې د هغوی زندګۍ خرابې شولې. نو حکومت له پکار دی چې دې څه حل وباسي، دا به تنظیمونو په دې څیزونو باندې نه کېږي، پوه شوې؟ دې له حکومت له پکار چې حکومت باقاعده سم مضبوط کار وکړي.